دا د سوات سیند دی. دغه شنې تیزې اوبه او بیا دغه په غورځنګونو کې د ټوپانو په جاله کې چکر لګول او د سیند د یخو هواګانو نه خوندونه اخیستل ډیر خوند کوي. که یو شمیر جالوانان سیلانیان محظوظ ساتي، خو د دغه جالو نه خپل انغري هم بل ساتي او خپله دنده پرې سرته رسوي. جی غریبوالی دی، روزګار نشته، میلمه راشي زموږ سره لږ وګرځي راوګرځي، یا هغه هم خوشحاله شي او زموږ هم په وخت مناسب څه مزدوري وشي. دا تقریبا ته 10 کشتۍ والی دي، په نمبر موږ کشتۍ وباسو. جالوان اخترګل وایي په اوړي کې سیلانیان زیات راځي چې زموږ پرې کار رواني. د اختر نه چې د راوالي په مخ بیا اوړی شي، ځینې میلمه پکې راځي، نو کاروبار بیا څه نه څه ګزاري، هغه دیاړي میاړه پکې کېږي. نن سبا خو فی الحال که ته زه یم، زه سهار راغلی وم، په 3 نیمې بجې لاړم، آرام که ډوډۍ مې هم خوړلې وه، کور ته لاړم، کلي ته واپس رالم، اوس مې یادم برته ځان ناوره. د سیند غاړې ته که ځایي خلک مازدیګری راوړي، ولې میلمانه هم راځي چې دغه جالوانان ورته هرکلی کوي او د سیند د چپو سیل پرې کوي. د پېښور نه راغلی میلمه حسن خان وایي یاره زه خو د پېښور نه راغلی یم او دغلته راکوشو، نو ماشاءالله دغلته مازدیګری دی، مازدیګری مې دلته انجوای کړو، په دې جاله کې کېناستو، ماشاءالله ډېر زیات خوند یې وکړو. د جالو د دغه روزګار سره ډیر خلک وابسته دي چې خپل انغري پرې بل ساتي، خو ذریعه یې میلمه یي چې میلمانه زیات یي، د هغوی روزګار پرې روان یي. چې میلمه نه یي، دغه جالوانان بیا په سیند کې میان نیسي او یا دیاړي کوي. عصمت علي اخوند، سونو پښتونخوا، فضاګټ، سوات.